هارون خان یو ښه سړی دی، معزز شخصیت دی. جمعیت علماء اسلام ته راغلی، موږ هغوی ته هرکلی وایو، خو دی زموږ په جمعیت علماء اسلام کې په سوهده باندې پاتې نه دی او نه داسې چرته ویسي یوسي یا نظامت د ګټلی دی. دې نه مخکې د چرته الیکشن نه دی کړی او څه شی ګټلی نه دی. ذلي جماعت خو د مخکې نه زموږ تحصیل سره د مهرنۍ مور سلوک کوي. 3 پیرې دوی مونږه ختم کړي، زموږ تنظیم ختم کړی دی، خو چې مونږ به کله مشرانو سره دوی خبره وکړله او دوی چې په کومه وجه زموږ تنظیم ختمو هغه وجه به غلطه وه، بیا به مونږ هغوی مشرانو به مونږ بحال کړو. نو په دغه حوالې سره که د ټیکټونو آینده الیکشن دوی په دغه انداز باندې فیصلې کوي، نو لازمي خبره ده دغه به نقصان کوي او باقي ټیکټ به د جمعیت علماء اسلام کارکون ته ورکولی شي. که ادنا کارکون ته ورکړه شو بیا یې موږ ملګرتیا کوو. که بالفرض داسې کسي چې هغه مسلسل د جمعیت علماء اسلام د تنظیم خلاف کړی او اوس هم هغه یو پیرل تنظیم چلی، د جمعیت علماء اسلام نظم نه مني، نو بیا چې داسې کس ته ټیکټ ورکړی شي چې هغه د تنظیم خلاف چلیږي، د دې خو به لازمي نقصاني. حالانکه موږ الحمدلله هر چا ته د ورورۍ دعوت ورکو، جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت دعوت ورکو او هر چا باندې جرګه کو او جمعیت علماء اسلام ته خلک راولو. اکه هر څوک دی منګه دا غواړو چې جماعت ته راشي، خو چې د جماعت مسلسل خلاف رواني نو بیا به دا کارکونه هغې سره ځي څنګه؟ دا راته ووایي چې تاسو ووایئ چې مونږ د کوم چې مقامي تنظیم دی، کوم کارکنان دي، د هغوی په خوښه باندې چې دی نو دغه داخلې کړي دي. کومو د مخکې نه چې دغه خبرې ګردش کېږي او ستاسو د جماعت چې کوم ملګري دي او هغوی داخلې کړي دي، هغوی چې مونږ ته د صوبایي قایدین چې کوم دي نو هغوی په وینا باندې چې دی نو مونږ دغه داخلې کړي دي، تاسو هم داخلې وکړئ او هغوی هم داخلې وکړئ، نو آیا دا ګټه د چا ده، تاوان د چا دی؟ په دې نه پوه کېږي. کوم خلک چې د تنظیم خلاف رواني او اوس هم تنظیم سره کینی نه او مستقل په دغه مخالفت کې لګي، نو تو وایا چې یو سړی وران رواني نو دا به فایده کوي که نقصان به کوي؟ حقاني صاحب اخري پوښتنه راکوو دغه دلته کې چې تاسو سره چې کوم ښاري فضل مولا صاحب ولاړ دی، نو یقینا چې دوی یو ډېر ذمهوار سیټ دی داخلې ته پرېښودو، نو خدا نه خواسته سبا له دوی ته ټیکټ میلو نه شو، نو آیا دوی به په دې خپله فیصله یا چې کوم تنظیم ورته ویلي دي دوی په دغه خپله فیصله په دغه خپل نقصان پیمانه نه وي؟ دا کم استعفا چې د نظامت نه ورکړې ده دا هم د ټول مجلس شورا د ملګرو په مشورې سره ورکړې ده، په دغه مشورې سره داخله کړې ده او موږ به خپل مضبوط لایحه عمل جوړو ان شاء الله. په هغې باندې به موږ رواني او د په دې خپل استعفا باندې ښه خوشحاله دی او څه چې د تنظیم د تحصیل تنګي د کارکنانو مشرانو مشوره او فیصلې زه به هم ورپسې ځم، دی به هم ورپسې ځي. خبره دې دلته کې که موږ وکتل نو زیاتره خبره چې دی نو د هارون خان دغه کېږي، د ملګرو سوالونو کې هم دا وکړل، نو آیا دې نه خو دا ثابتېږي نه چې په جمعیت علماء اسلام کې عامي کس چې دی نو هغه ته د الیکشن کولو حق نشته؟ نو بس د بیللو صورت به وي. نو موږ خو ټول تنظیمي ملګري د جمعیت علماء اسلام د نظم پابندي او دا کارکنان تاسو نن د دوی جذبات ولیدل او د دوی حوصلې مو لیدلې، ان شاء الله موږ ټول جمعیت علماء اسلام سره رواني. زموږ په دې تنظیم ذمہ دارانو دې کارکنانو کې چې مشرانو په کم ملګري باندې لاس کېښود، موږ ټول تنظیم باغې سره ځو. که فضل مولا مولوي صاحبي، که ظاهر شاه مولوي صاحبي، که خیسر رحمان حاجي صاحبي، چې زموږ دا څومره علماء کرام عام مسلمانان چې په جمعیت علماء اسلام کې روان دي، چا په حق کې مشرانو فیصله وکړله موږ به ټول هغوی سره ځو. کارکن چې کوم په نظم کې روان دی، د جمعیت علماء اسلام کارکن یو آزاد حریت پسند کارکن دی، هر یو ته دا حق شته چې دا په اینې باندې په پیکې باندې کاغذونه جمع کړي. په دغه وجه باندې فضل مولا مولوي صاحب په پیکې باندې او ما په اینې باندې داسې نور ملګرو کاغذونه جمع کړي دي. دې کې څوک دا نشي ویلی
چې دا حلقه زما ده او دې ته مقابلې ته فلانې راغی. که کارکون ده ووایي چې دا حلقه خو ما له مشرانو راکړې وه، تاسو ولې په دې داخله کړې ده، نو دا خبره یو کارکون کولی شي، خو چې د جماعت خلاف رواني هغه ته دا حق نشته او نه جماعت هغه ته ټیکه نه ورکوي. نن مفتي ګوهر علي شاه صاحب ځان د 3 حلقو یا 3 ځله د انې کینډیډیټ ځان ښکاروي چې زه د انې کینډیډیټ یم. آیا دی دې نه مخکې په پی کې باندې فیل شوی ده؟ دغه ملګری د دې نه مخکې 3 پیرې په پی کې باندې فیل شوی دی او بیا د هغې نه پس جماعت سره مستقل متوازي روان دی. آیا بلدیاتي الیکشن کې دو خپل ویلیج کونسل ګټلی و مفتي ګوهر علي شاه صاحب جمعیت علماء اسلام په حق کې؟ فاتح خیل خپل ویلیج کونسل یې بېللی و. ښه دا راته ووایه چې موږ چې کومې داخلي کړي دي دا موږ د دې ټول کارکنانو په مشورې سره کړي.